حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. امام شافعی رحمه الله مذهب د امام احمد حنبل رحمه الله مذهب دا دی چې حد د زنا چې دی دا به په هغه یهودي باندې او په هغه نصرانی باندې قایمیږي چې کوم د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، لکه څنګه چې قائمیږي په مسلمانانو باندې، نو داسې به د حاکم د طرفه په اهل کتابو باندې د زنا حد نافذیږي. او په نزد د فقه حنفي باندې د حدودو د نفاذ دپاره اسلام شرط دی چې اسلام یې نه راوړی، په هغې باندې به حد نه نافذیږي. د دې حدیث نه داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حد نافذ کړی دی، نو متعد د ظاهره په دې باندې قول کړی دی امام شافعي او امام احمد حنبل. وعند من لا يقول به، لکه موږ فقه حنفي چې هغه په دې قول نه کوي، نو هغه وایي چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې حد نافذ کو، نو دا د دوی د حکم مطابق، د دوی د کتاب مطابق، ځکه په دوی باندې تورات راوړ او په تورات کې دغه حکم، نو هغه د تورات حکم یې په نافذ کو. په خپل د اسلام حکم چې دی هغه هله نافذیږي چې څوک اسلام راوړی چا، او چې اسلام یې نه راوړی په هغې باندې اسلامي حدود حکم به نه نافذیږي. وبه حدثنا عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. چې موږ مخکې وویله چې اکثر اهل علمو دا رای د امام شافعي امام احمد اذا اختصم اهل الكتاب وترافعوا، او مسله راوړي یو خدای چې خپل منځ کې په خپل کتاب حل کی، خو چې مسله پورته کې حکام د مسلمانانو ته، نو مسلمانان به په دوی کې فیصله کوي د حاکمان د مسلمانانو بالکتاب، د الله په کتاب او په سنت د رسول باندې، هماغه احکام به پې نافظوي چې کوم احکام په مسلمانانو نافظ دي. دا قول د احمد دی، د اسحاق دی، د امام شافعي رحمه الله دی. وقال بعضهم لا يقام عليه الحد في الزنا والقول الأول أصح. باب ما جاء في النفي. نفينا مراد دلتا اغا تغریب عام دی، یو کال شړل، نو دا تغریب چې دی د دې څه حکم دی؟ ائمه ثلاثه قائل دی په حد زنا کې د باکرې ښځې او د باکرې سړي، د باکر سړي چې د ښځې نه وي، هغوی په 100 دورې وال او تغریب عامن دا ورپکې ائمه ثلاثه په شرط دی. زموږ فقه حنفي وایي چې نه، صرف 100 جلدتین به وایي، او تغریب عامن دا مفوض دی رای د امام ته. که امام وغواړي نو ودې شړي، دا حکم شرعي، دغه حد شرعي جز نه دی، هغه یو مصلحت دی، یو سیاست دی چې مفوض دی امیر ته د مسلمانانو. دا زمونږ فقه حنفي وایي. حدثنا ابو كريب ويحيى بن اقسم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وهلی کړي دي په دورو باندې، یعنی جلد مئه چې دا د 100 دورې والی کړي دي، وغرب او د کال شړلیم کړي دي. ابو بکر هم په دې دواړو باندې عمل کړي، عمر هم په دې دواړو باندې عمل کړي دی. په دې باب کې نور روایتونه چې دلالت په تغریب او په ضرب دواړو باندې کوي، ګڼ روایتونه دي پکې، د ابو هريره، د زید بن خالد، د عباده بن صامت. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن ادريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن ادريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب، مرفوع نه ذکر کړي. حدثنا بذلك ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهكذا روي هذا الحديث من غير روايه ابن ادريس
عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیح ثابت دی د نبی علیہ السلام نه تغریب عامن یعنی النفي رواه ابو هريره زید بن خالد عباده د درې واړو چې مخکې په الباب کې مت اشاره کړې و د نبی علیہ السلام نه په صحیح سند سره نقل کړی دی چې تغریب عامن دی او جلد 100 دی والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر عمر علي ابي بن كعب عبد الله بن مسعود ابو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين جاء قول سفيان الثوري مالك بن انس عبد الله بن مبارک شافعي احمد اسحاق د ټول په دې قائل دي چې تغریب عامن به او جلد 100 به باب ما جاء ان الحدود كفاره لاهلها دا یو مسله ده چې دا حدود کفارات دي کو حدود کفارات ندي زمون فقه حنفي دا وایي چې حدود کفارات ندي نور ائمه ټول دا وایي چې دا حدود کفارات دي د پاره د هغه چې په کوم یعنی په کومه ګناه کې پیدا حد نافذ شوی دی دا غیر لپاره د حد کفاره ده دا صحیح مسله د حدیث نم دغه معلومیږي عن عباده بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلا على الله تشركوا دلته د بیعت نه مراد معاهده ده چې ما سره دا وعده کوي الله تشرك بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الايه ویلو است په دوی باندې دا آیات چې فمن وفا منکم فاجره علی الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه په دنیا کې ورته بدل ورکړي شه حد په نافذ شه فهو کفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه الله په پرده دنیا کې واچولا نو فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له کدا توبه استلی او توبه نه استلی نو به دغه حکم شو توبه دې الله ته مفوضه چې خو غواړي ته معاف به کی او کو نه غواړي نه به معاف کوي او کو توبه دې نه میستلی دی وی ګنا نه هم دا غي تفویض الله ته دې چې الله دې معاف کوي چې نه معاف کوي وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن الصامت قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث دا حديث صح ما في الباب دي أو دا دلالت بديباني كي حدود كفارات دي لأهلها قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا زدا خوكم چې څوک یو ګناه وکي فستره الله عليه او الله په پرده واچي ویني څوک دی ویني او ګناه نه وشوله نو زدا مستحب ګڼم ان یستر علی نفسه چې دا سړی دی پرده واچي په خپل ځان نه دی ځوان نه رسوا کوي ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن ابي بكر وعمر انهما امرا رجلا ان يستر على نفسه چې پسان پرده واچو باب ما جاء في اقامه الحد على الإيماء وس خو کده وینځ نشته دی په خوا به وینځم وي نو په ایماء باندې بم حد نافذ کیږي حد زنا خو حد زنا به پاغي باندې سود لري دغه کیږي نصف د ما على الحر په حر باندې سل دوری دي نو دوی باندې مسعود ویش وبه حدثنا عن ابي صالح عن ابي هريره قال اذا زنت امه احدكم فليجلدها ثلاثا نو دی وی دی لرا په دورو باندې خو څو کرتا درې کرتا څه مقصد دی آفرین چې دا هر کرت کیږي نو ټول سزا ورکې جلد ورکې ثلاثا بکتاب الله فإن عادت کد درې کرتونه بیم دغه شوله څلورم کرت بیا وکړه فلیا بیاها بیا دې خرڅ کی ولو بحبلنا من شعر
دې موږ مخکې تفصیل سره ویلی وو. قال ابو هريره حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا دوی دا جائز ګڼي ان يقيم الرجل الحد چې سړی به حد قایموي په خپل مملوک باندې دون السلطان په غیر د اذن د سلطان. ستا خپل مملوک دی ته پې حد نافظولی شي چې غلا یې وکړله. ځکه دلته دا ویلي دي ښځې د وینځې د غلا دغه کړله د زنا وکړه نو څو کرته حد نافظ که 3 کرته پرې راله نو حاکم ته امر د دې مفوض نه دی. نو د دې نه معلومیږي چې په خپل مملوک باندې ته حد نافظولی شي. دا قول د امام احمد حنبل او د شافعي او د اسحاق دی. وقال بعضهم چې نه